اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا ویډیو زما شاهد بھائی د پاره دا شاهد خان شاهد ارمان ټي وي. شاهد خان بھائی ز مظفر خان ستاسو یو ورور ستاسو د پاره دا ویډیو جوړوم. په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایي چې زما خوږ پیغمبره کو چرزه تعالی نقصان در کول غواړم او دا ټول دنیا را غونډ شي او تعالی فایده در کول غواړي نو دا ناممکنه ده هغه تعالی نشي در کولی. او کو چرزه تعالی فایده در کول غواړم او دا ټول دنیا را غونډ شي او تعالی نقصان در کول غواړي نو دام نه ممکنه ده. د خبرې مقصد مې دا دی شاهد خان بھائی چې دا پیران میران دا ستاسم نشي کولی. الله رب العزت بستا حفاظت کوي. زه په مسجد نبوي کې ولاړم دا ټیم د چا د تهجد دی ان شاء الله زه اوس به تا دپاره دغلته دعاګانې کوم او ان شاء الله چې په نوم مسلمانی او حق پرسي نو به ستا دپاره دعاګانې غواړي هم د مغفرت او هم د دنیا. ډیر خسته کار دی روان کړی دی. الله دې په خپل مقصد کې کامیاب کا. او دا باغ وګورئ چې دا چې کله نبی علیہ السلام د دنیا نه رخصت وکړو نو پیلنې خلیفه چې د وخت مقررولو نو دیزی کې جی غونډه ناسته وه دا هغه اجره وه. دیزی کې هغه خلیفه مقرر کړی چې پیلنې دا تاسو لیدې شئ دي ځکه دا هغه وخت کویم شته او ډیرو خلکو ته د دې داسې زیات علم او پته نشته. خو چونکې دلته زمونږ یو رشته دار و هغه ما ته ویل چې دې ځکه داسې یو زیارت کول دي هغه تا ته معلومات شته. ما ورته ویل چې یاره ما ته خو دې معلومات نشته نو زه یې راوستم او ما ته یې دا ځای وښودو نو دغه مخامخ